الذين خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زوال اسلام عزتمندو حاضرین و مسلمانانو طلباء کرام اور علماء اعظام اور دیگر احباب کم چوریدون کی بالواسطہ زمنگا اوستاسو یو درس شروع شو د تحقیق المسائل علوم باندې او تقریبا شپږ یا درسا اردو د 2 घंटे غریبی سکم سے زیاد تقریبا داشی اور مرکزی موضوع اور مرکزی عنوان یو سړی د دعوت کار کوي د الله دین ته دعوت ورکوي نو دا مشتمل دی په مراحلو ثلاثه سره. یوه مرحله د خالص عوامو ده او د هغې سره تعلق دی او دیمه مرحله د طالب علمانو ده او د هغې سره تعلق دی او دریمه مرحله هغه د خالص مولیانو ده. بعضې پکې ضد والی ضدینی او بعضې انصاف والی. د درې واړو سره به ستا واسطه راځي او د هر اهل علم واسطه به راځي. کله علاقائی طور باندې محلی طور باندې او کله ذلی طور او کله صوبائی او کله بین الاقوامی طور باندې.
دار چا د خپل منصب او حیثیت مطابق الله رب العزت انسان باندې د علم دین خدمت تکلیف او د علم دین د دعوت خدمت دا اخره بیا دا دو مرحله ډېر اساني دي کم چې د عوامو سره عام د سیده ساده بیان او واعظ او نصیحت او بیا دویم مرحله د طالب علمانو د دلایل سلسله او درېمه بیا په دې دواړو کې ډېره سخته ده چې هغه د مقابل او بیا د ضدي خلکو لکه یهود نصارا مشرکین مکه د دریو ډلو سره او د دریو ګروپونو سره د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت پروګرام او میشن او کار دا روان او بیا دا عجیب انداز سره د هر چا نظریه جدا وا یا طرز نظریه جدا وا میشن جدا او یا طرز میشن جدا وا مشرکین ټولو خود چا په یو لار باندې کسو بت پرستی کولا د شرک یو لار داوا نو چا قبر پرستی کولا د شرک د ملار داوا بدعاتو کې رسوماتو کې من وجهین شریکو او من وجهین جدا جدا کله به یو شیزو لگا نحوست پرستی تیارت چه ورته وي بدپالی ورته وي دې کې به ټول شریکو که عیسایانو که یهودیانو که د مکې مشرکینو او که د فارس او مجوسو ټول پکې شریکو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 سال زندگی په دې دریوالو دعوت مشتمل وا خو سخت دعوت پکې دا د مناظره او د بحث مباحثه دعوت او دای متعلق بیا شپږ درس کې په شمول د رشیدیه چې دا په فن مناظره کې بهترین اهم ترین مشهور ترین کتاب ده او مقبول عند اهل العلم په دې فن کې د دې اصول منل شوي دي دا مد نظر او د نور کتابونو په امداد او تعاون سره یو شپږ درس مخ کې شوي دي او پای کې د دې فن مناظره فواید نمبر 2 اثبات چې دا ثابت چیز دی او د قران او سنت نه اوس خطبه کې یو آیت او یو روایت تاسو مخې ته پیش شو دا هم مقصود زما عمدی خبرې طرف ته اشاره وا چې دا شی ثابت دی او متعدد ادله په دې باب کې او دریم نمبر څومره اعتراضونه او مناظره او په فن مناظره دای جوابونه مثبت انداز کې چې اصل کې قرآن مناظره کې نشتا قرآن مناظر کې ده او چل ټول مخکینی کې ده نو د دې وجه نقصان مناظره تر راغی نو خدشات څومره وو دا غي لريواله وشو سلورم نمبر تعریف موضوع غرض او فواید د علم المناظره او د مناظره دواړو پنځم نمبر هغه کتابونه تقریبا 20 کتابونه په دې فن کې لیکل شوي او بیا حکم د مناظرو تقریبا 6 قسمه حکم ذکر شو فرض واجب مستحب مباح حرام مکروه تحریمی وغیرہ تفصیل سرا مخ کے دائیں بیان شوه
फवाइद समरात नतीजा मुरतबा द मुनाजरी तकरीबन 10 फवाइद जिक्र शु घटा सतबान दो ज़ईन खुसूसी बादशाह जो कम कमजे के मुनाजरा पकार दा और कम कमजे के मुनाजरीन इज्तिनाब पकार दे जुदावाने पकार दे और भी आखिरी दर्स व आदाब और साफुल मुनाजिर के दागी 30 आदाब देश सिफतुना देश हुयुना बाजी मुतादियु बाजी लाजिमियु चिदा 13 सिफात पर मुनाजिर के और मुतकल्लिम के पकार दे दीजे पूरे ज़बून दर्स वेले शवे दे और दी तवेले शी खुलासा मुनाजरा या खुलासा इल्म मुनाजरा दा तकरीबन मन 16 सफ़हात उता बाई ज़ईना तरक शिवी दी और बाजी वेले शिवी दी यो तरतीबी जदीद सरा रशीदीन शपाड़ सबको तमग रसीदरी न इंशाअल्लाह पदे दर्स के मजीद उसूल और आदाब द मुनाजरे दा में इंशाअल्लाह बयानी की उदीन वक्त के दा खबर ज़हन के केनोई चिदा उसूल तकरीबन टोल काल के न खत्मी चौदा सिवायु लगियायु टोल काल के न खत्मी देव जना दबाजो मलगरो मशवरा हुआ चिसोक पदे की शरीकीगी चिदा दी अफ्तावार शी बाज़ मलगरो वे ज़ईन लरी दी कारून दी मुशरा रसीद गरस पागी की दाव चे अफ्तावार शी नो ज़रब लदी उसूल न सड़े उजिए उस मसाला बशुरू या दद्वारो मलगरो रायता द एहतराम पर नज़र बांधे चे कला मलगरे उगुरी अल्लाह इमदाद कई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा पज़ीन के खेना वाला चमंग बदी सारा सारा यो मसाला शुरू बस सुमर दा अल्लाह तौफीक सरा कार शवी पदयाफ्ते दो की द उसूलु गेंटा शवा नीमा शवा लगा ज़्यादा शवा लगा कम शवा दब उसूल मुनाजरा बांधे गुफ्तगू कीगी और दाई नरुस्तगो द यौ मसाले वजाहत और द यौ मसाले इंतखाब द पारा द तहकीक और द बास और सरा व सरा जिसुमर उसूल वे शिवी तदी इजराब की मुझे और मसाला व सरा बयानी की नबिया व ज़हनम खुशाली बलगरीबम तंगी गिरा और दा उसूल वासिम दा दौर दा उसूल न दे टूल भी उसूली दा तो चलो फ़र्ज़ दा दे जमन खपल उसूल मुताबिक पूछ दीगू और वसरा व तहकीकुल मसाइल बिया बेगाना वक्त बोले बड़ी सोच क्यों चियरा पदे मुल्क की चिदा बरी सगीर की दारुलूम देवबंद लुम्बे मुकाबिल उलमा दी या नाम निहात दावेदार इस्लाम दी चाहिए अहले बेदत वही और बाल बेदत की बियाद एतिक़ादी शिर्क तरसीदली दियो बरेलवी हज़ारात और तवही दागी और मौजू चिड़ले शी और मसला जमुन असल मिशन तौहीद सुन्नत तौहीद सुन्नत के अहम फलाहम मसला ताक़ीदी मुतालिक दाऊ चिड़ले शी बियाबा मशवरे मुताबिक कला अक़ीदा और कला अमल कला द हनफियत मसला और कला द नजरिए बला मसला इख्तिलाफी वक्तन को वक्तन ब इंशाअल्लाह दासीजा व मसला बयानी
بیا د بریلیانو مسائل تقریبا 10 مسائل چې بریلیانو پکې خصوصیت ده 10 مسائل په دې 10 والو کې ډېره خطرناکه مسله او مفصله مسله هغه د علم الغیب مختار کل مسله مشتا او سره نور بشر مسله مشتا تصرفات فی الامور دا مسله مشتا او د علم الغیب مسله دا سر فهرست چلی او په دې مناظرین ډېرې زیاتې شي د آل حق او د دی آل باطل سره خاص طور زمون د اکابرو زمون د مشرانو ډېرې زیات بحثونه شوي نو بیا په دې باندې فیصله شوې ده نو لومبه کلاس او بحث به د اصول متعلق کو اور څومره الله ته منظوري ټیم ته وګورو تنګي گئی ونا مازیګر په رسم زمون ټیم ده او بیا به ان شاء الله د مسالې د دعوی تنقیح او دعوت اهل سنت او دعوت اهل باطل او بیا داغی تنقیح ورستو سلاسه دلائل چې انسان پای څنګه مخکیزي او شروع څنګه کوي دا به ان شاء الله په دې انداز باندې وایي د اصول د بابنا څه خبري رشیدیه کې اکثر او اغلب او بعضی د حالات حاضرونه او بعضی د اهل بدعت د کتابونو نه خذ ما صفا ودع ما قدر صاحب خبري د فائدې خبري دار چا راغستل او غلطي او کمزوري خبري پر غستل کده خپل وی کده بل وی دا د ایمان حصہ ده او صحیح روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راغله او ته ما غلی ولید او غلط تداوی دي چې آیت الکرسی وایا او بیا به زنه راځو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ضد نه کړي چې بس دا خبره ممر لکه پښتانه چې وي که زه سره جنت تم زم بس نه زم ورکوای سره جنت تم نه زم مقصد دا دی چې دا جنت د الله په نصیب ملای د الله په فضل ملاویږي او د الله په کرم او احسان نصیب کیږي او د وجه رضماغه جنت هم نه دی خو دا پښتو ده دا انکو دا پښتو ده دا جهالت ده د دینه قرآن و سنت کی نفرت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سړی ډیر دروغجن دی ډیر لوی دروغجن دی خدا خبره رښتیا کړي دا آیت الکرسی وایي دا خبره صحیح کړي دا استدلال دې سوکونه کی چې د کافر روایت قبول شو وګوره شیطان کافر هغه روایت قبول نه دی د نبی علیہ السلام خبره قبول شوه دغه د نبی علیہ السلام دی خبره د تایید موجود دی تایید ورته حاصل دی مقصد دا دی کدا شیطان نه نو ما بدر تا کولا او چالو هغه کړي دا زی تایید کوم دا خبره صحیح ده نور شی پکا درو جن دی خبيث شی پلیت خو خبره ته صحیح کړي دا دنه په دې باندې ځان سره نو دي ته خذ ما صفا ودع ما قدر هغه بیکاره خبره پر خوستل او خبره اغستل نورانی سبق کې صداغی دی کتابونو او نن بحث بکیږي په متعلقاتو د مناظره باندې عنوان څه شو متعلقات مناظره بعض علماء ورته ضوابط المناظره او بعض علماء ورته ترکیب المناظره او بعض علماء ولا تشکیل المناظره او بعض ورته اصول المناظره تقریبا 5 نمونه شو پنجابه سکنجا شو غلاو بس مخکې رسته سره لگاوه ضوابط المناظره اصول المناظره تشکیل المناظره ترکیب المناظره او متعلقات مناظره
دا پنځه نمونه مختلفو کتابونو کې راځي او د دې پنځو واړو مقصد یو دی هغه سیزونه چې د هغې تعلق د مناظرې سره وي او د هغه سیزونو یادول چې واسطه جوړیږي د مناظر په دې باب کې د مناظرې سره او دا بحث چې دی د اهل نظر او د مناظرینو په نسبت باندې محتم بشان بحث دی دا اهم دی دا بحث ډیر اهم دی سره د دینا چې رشیدیه د اول نه اخره پورې ډیر اهم ده خو د دې بحث چون کې دا بطور مقدمه ویلې کی بطور مقدمه او دا بیا بطور مقدمه عملی کی او د فریق مخالف سره بطور بنیادی سیز دے چې دا به اتفاقی کی کدا سیز اتفاقی شوی مخکې مناظره چلیږي کدا اتفاقی نه نو هسې مناظره نه ده زبردست پهلواني ده او کیسه به ختمېږي څوک دې را غورځوو که چا را غورځولی څوک دې وواله او که چا وواله چې دا سیز پکې نه هېڅ شی نه کېږي بیا د آیات ساتئ چې دا په غټه صده باندې لس خبرې دي لس سیزونه دي لس سیزونه دي لیکل به کوئ ګوره اکثر هسې ناست دي فایده بیا نه کوي لس سیزونه دي لس خبرې دي چې طالب هم پتا باندې فرض دي او فریق مخالف باندې هم فرض دي خو تو په مخالف دا لس خبرې عملی کې او اتفاقی کې او دسخط پتیاله او هغه بستانه د لسو خبرو دسخط دی یعنی فریقین پدې کې برابر دي چې کله برابر دي په مرتبه د فرضیت کې دا کوشش وکړي چې دې کې یو خبره د نه پاتې نشي یا پورا پاتې نشي ډېر لوی نقصان دی او یا نیمګړی پاتې نشي ځکه حساب قدر جوسا نقصان به ملاوي چې څومره د نه پاتې شو هغومره نقصان دی اجمالی طور هغه لس څیزونه څه دي پهله اجمالی طور د هغې تذکره کوو څنګه د سلفو طریقه ده بیا به انشاءاللہ دائی مختصر شان تفسیر نمبر 1 موضوع المناظرہ دا مناظری موضوع گوره یو خو آغا فن مناظرہ او یو علم المناظرہ و فن دا مناظری یو موضوع دا خاص بحث دلتا موضوع دا خاص بحث مناظرہ پس موضوع کی د موضوع متعلق خبره مخکې شوې وه د لفظ موضوع وضاحت او د علم المناظرې موضوع دا پکې شوې او که وایي چې نه دلته نو زموږ وروسته به انشاءالله مختصر ووایو دویمه خبره دعوه مناظره به په څه باندې کېږي دعوه د دعوې پېژندل هم پکار دي او دا سر ته رسول پکار درېمه خبره تعیین المناظر د مناظر متعین کول څوک به مناظره کوي څلورم سیز معاون یا معین یا معاونین مناظر تدری اصطلاحات څوک معاونین وایي څوک معاون وایي څوک معین وایي شیون پنځم سیز صدر مناظر نن سبا څوک ورته صدر مناظر وایي دا نوې اصطلاح ده
ज़रा इस्तिलाह की ज़माना मालूमात मुताबिक से शे मुल्तनक और चरुन सबा चलीगी यादुल बकार अब या सदर मुनाजरा सुख सदर मुनाजरा हुई सुख सदर मुनाजर हो शपगम सीस चदीन अब गफलत न के नवागा दलाइलुल मुनाजिर द मुनाजिर दलाइल और वम चीज शराइती मुनाजरा पस शराइत बानी की और अतम चीज मकाम और जगह इलाका जे द मुनाजरे और अहम चीज वक़्त टाइम आगा द मुनाजरी चिकल मुनाजरा कीगी दा कम वक़्त की कीगी रुस्तु बरश और 10 नंबर तारीख़ी मुनाजरा द मुनाजरी तारीख़ दा लस्सिजुना दी बारी बुड़ुंबे मजलिस कीगी कब तहरीर कीगी कब तकरीर कीगी और कब पेश बुन कीगी बोश उसे की राब लाजिमी चिपार सवाल दी लस खबरी मख के ननीशिवी बस दवा सड़े लैसे बिशहीन मरतबा की दे दसरानो बास नगर पका कदा लस खबरी दसरा मनी और दाव पे मने नबिया मुनाजरा की कनई ज़बरदस्त मुजादला मदीद पारा बुक्सर पैदान सर उनको मुआविनीन बकीने बस प्रेमी बेबी बम्बाते का वस्तौन जेल तक का वाला अस्पताल को दिया सरकार लगी बजूल कनई कंजुलो मंजुलो वाला प्रोग्राम जोड़ मक्के दरसों में में दास दा लस खबरी बे इत्तेफाकी कीगी दा पहर मुनाजिर बाने फर्ज दी चे दखल फरीक मुखालिफ न बदी लिकल इत्तिफाकी तौर दस्तखत और जमाती पेड़ शो या दारगी इत्तिफाकी कागज शो या सरकारी स्टाम्प शो हर सही दगनूर शिजुला बगे स्ता इख्तियारी दी खुदा लस खबरी फर्जी और लाजिमी तफसील इस कदर दाद है अवल नंबर मौजूद मुनाजरा रशीदिया ददीदा हाशिया चिदा नुदामियो आलिम लिखले दा पदे के खुदायो लंडा खबर करे दा तो मुनाजरे मौजू से दे अल बहस फक़त बस बहस खुदा बहस फक़त पदी माना न दे कि बस यो से तबल से दा ये मुनाजरे कीगी ना ज़मा उस्ता कम बास कीगी स्ताओ द मुखालिफ जिस बास कीगी दिल पारा भाई ख़ास मौजू भी ख़ास उन्वान भाई जब कम उन्वान बांधे और कमी खबर बांधे और कमी मसला बांधे बास कीगी अक़ीदा मौजूई मुनाज़रा हुई और बेग की तयीनम कीगी बाई बहस चदे मुदाफा कायदो दे नजरियातों दे आउक दाप मसाइलों के दे नजरिyi मसला दा अक़ीदे और गदादा आम मसाइलों दा अमाल सर ताल्लुक़ साथी सही तायीन बके बे बदा खबर आयात साथी कफरी के मुखालिफ या स्ता तरफ ना चैलेंज या लाग तरफ ना चैलेंज शो को मसला एतिक़ादिया बात नबिया बस कवे वेब नंबर पर मौजूद मुनाजरी पर तयीन की दगी अक़ाइदना अगा अक़ीदा मुतय्यन कोल चिकम अक़ीदा बानी बास हमारा समझ के रहा अक़ाइद खू देर ज़ियाद थी और बटोल अक़ाइद और पया वक्त की बास की देव नशीए की खबर बरयो खबर याद साथ
د تلوی توزیع کړی دي چې قید د حیثیت دا نهایت معتبري او نور عام اصولینو د دې خبرې اتفاق کړی کله چې ستا حکم پچا لګېدلی مثلا نن سبا اهل بدعت کو سے کچھ کی نکی حکم داري چې نکی دا تحقیق دې چې نکی او چې مخکې لاړ شي ولې نکیږي نو تدقیق دا دی چې د اهل بدعت اعتقادي چې دي اعتقادي د دې خپل موږ نکیږي نو د پاسه وبسي د بل موږ د کمزې را عقیده خرابه او د عملی بدعتي بس اقتدا مکروه تحریمی ده ټیک شو یعنی کیږي مداکار د فقهاو په نس مکروه تحریمی مرتبه کې خبره سمجھ کې راځي اوس اصل کې بحث پدې کې چې اقتداء صحیح ده که اقتداء فاسد ده په دې وخت کې د یوې عقیدې ضرورت نشته چې خامخا د یوې عقیدې سوشي تغیر وشي لکه بحث په اقتداء کې دی موضوعي بحث څه ده اقتداء ده د بس اقتداء کیږي که نه کیږي نو چې کله بحث د اقتداء نو په دې کې بیا تعین د یوې مسئلې د یوې عقیدې نشته ځکه حکم او باس په اقتدار دې د لپاره وجوه متعدده اسباب او علل مختلفه کې دي ولی مزنکی ولی اقتدا باطل لا سمجھا چې اقتدا نه صحیح دا په یو مسله خو نه دا په بشمار مسله مثلا ستاو د نن سبا د بدعت او مسایل دا علی بدعت او مناظره دا باس ده ابھی وہ اشاعت والا کو ثبوت نہیں کی مکروہ تحریمی ہے دای دعوا ہائی تمرا رسیدلی دی اشاعت والا کو اقتداء مکروہ تحریمی ہے استاد جواب دعوا صحیح اہل بدعت کو سی اقتداء جائز نہ بالکل کی ہے لگ ببر لاش اس دا دو موضوعات شو پدې دو موضوعات کی وستا سو داغي دا قائد په راجمه کړی مثلا علم الغیب عقیده اشتره ما فوق الاسباب بڑی د ژوندو په حالاتو خبر دي حال باندې خبر دي ما فوق الاسباب عالم برزخ والا عالم دنیا خبر اوري بغیر کنیکشن بغیر ټلیفون بغیر اسباب بغیر دنیوي حیات دنیا سره داسې تعلق دی څنګه د ژوندۍ سره تعلق استشفاقی دا شوا دیوی دا مڑی منتا تیار ناستی دا لکچرائی پشان وی کلان دی ریاضو باللہ بنسول ورزی کیس دیلی و مخی پیشتے دارنگی اعمال بے راوالے یوسو میلاد کئی مثلا دائی جلسون کئی دائی جشن مناوئی اکال کی یوزر شیعگانو سر مشابہت تے قادیانیانو سره بعض امور کې مشابهت ته پرویزیانو کې بعض امور سره مشابهت ته بریلیانو کې بعض امور کې مشابهت ته دو درې بلا را جمع کی او داغه کتابونو حواله کتابونو بدسرای پدې وخت کې اوس تعین دی وی عقیدی نشتا دا یو خلاصه شو خوشی به خبره ځکه چې مرکزی بحث پس کې دی په ابتدا کې دی چې کله ابتدا کې بحث شو نو په دې وخت کې یا مسئلہ نشته خو چې کله بعض په قاعده باندې وو په اقتدا باندې نه ده بعض قاعده باندې یعنی حکم کې نه ده بلکې نظریات باندې نو بیا وسکه د عقیدې تعین به کوم عقیده ده مثلا د علم الغیب عقیده ده کا عقیده استشفاء بالاموات او عقیدہ استمداد من الاموات تے او کو عقیدہ استمداد بالاموات تے من الاموات دا عام مشرکین کئی صریح مشرکین او بالاموات دا عام مبتدعین کئی
دارنگی قادیانیانو سره مسله دا عقیده ختم نبوت باندې دا عقیده سما باندې دا ما فوق الاسباب د دې عقایدونو به یو عقیده حواله مثال بتاو دا وو سره ولګي دا زما استا د عقیده غشوا موضوعي مناظره شو ګور موضوع ته ګورې ښا موضوع جدا سیز دی او دعوا جدا سیز دی د موضوع حیثیت دی یو کلی دی او د دعوی حیثیت دی یو جزئی دی ٹھیک شو او هر جزئی دا په کلی کې داخلي او هر کلی مخبر جزئیات باندې مشتمل چې دعوا وایو کنه دعوا نو به ودی کې اصول مثال ذکر خبر اسین کې راځي کې موضوع په عقاید و یو عقیده موضوع په حکم و په ابتدا کې نو بیا متعدد عقاید ټول پیش کول شي دا هر یو عقیده به تور دلیل شي او که چرته عقاید هم نو حکم هم په یو خاص نوع نو په مسائل باندې بیا به سګي بیا به ورتوای چې کومه مسله مثلا اهل باطل په شکل د بریلیتی نوائی دا جشن عید میلاد النبی مروجہ حیعت کذب عید میلاد النبی ربیع الاول ربیع الثانی کے مناوئی داغی تعیید وش کستا مخالف عام اہل بدتو او مثل تو مثلا دعا مسئلہ وا بحیث اجتماعیہ دعا منزل رستو برابر خبر دا کاغا دا جنازو منزی فرض کفائی او کاغا عام فرض عین منزو لئی سنت و نبالی تراویح و نبالی بطور لزوم فرض منزل نبالی داٹوش یا لباطل غیر مقلدی مثلا قرات خلف الامام مثلا شوا چاہی ورطا فرض ہوئی دینا بغیر مستناقص ہوئی دائی تحقیق شو دائی موازنہ شوا دلائلو دچا سرا مسائلو سرا دو حکم سرا یا دا مسئلہ دا رفع الیدین شوا چه غیر مقلد لازم گنی ضروری گنی یا دا بلا مسئلہ شدائی سرا اختلافی خو په دې ټولو کې مخکې یو ادب ذکر شوی دی یو اصل ذکر شوی دی چې هر فرقې سره به اول نمبر گفتگو پس کېږي اهم فل اهم مسله دیگه کله کله داسې کار کېږي په دې موضوع مناظره کې چې عدم احتیاط وشي او خاص طور زموږ ملګري خو مخلصین او دومره باهمت یې هغه وایي چې دا جبل احد مې په ګس لاس اړولی وی پوه شوې او دارنګې دا جبل پاکستان مې په کچۍ ګوت اړولی وی پوه شوې خبره او دا پنشیر جبل له مې جاسې اشاره کړې وی دا مې جوړه کړې وی پوه شوې مخلصین دي بس وایي چې صحیح خو چې اوس باس وشي او دا باطل ډیر خيار دی او ډیر چالاک دی او ډیر وتری خلک څنګه روایتو کې راځي یو جز د روایت زین تراغه الفاجر خب اللئیم دا ډیر چالاک ټول کال به درس کې په یو ځای کې درس بګې د شرکیاتو خبره وکړي د بدعاتو خبره وکړي هیڅ بنوي نہ وہ جواب کئی نہ وہ سپیکر لگئی نہ وہ در پسی راضی نہ وہ چاہتا ہوئی خنا گانا تو چکل بار ربیع الاول راشی نو بعید میلاد النبی بسکے خامخا گفتگو کے باس بکے بھائی یو طرح نو سپیکر تو جو گوری دا بولے گے سلام بانے خوشحالہ نہ دے بدنامہ بنی اگر میلاد نہ بنی میلاد خوشحالہ ہی تو ہی دا پیغمبر خوشحالی نہ بنی اگر ټول کال بلاس دي تساتل
او دیر سوک اوریجنل مشرک رہے ټول عقاید د شرکیات ورډک دلته براشي تا ته بولی کی المیلاد مستحب میلاد مستحب دی دی وی بس ټیک ده لکه په میلاد مستحب باندې سمو نظر سباس کې تشوی په خبر کې مون سره دی ملګرو سره بار بار شي دل دراشي به چې وګورو عجیب خبره ده ترغی چالاکی دارنگی نور مسائل بھئی غٹ غٹ مسائل بھئی تقلید شرک دعویٰ بھئی تقلید بدت دعویٰ بھئی مانعات الخلوہ بھئی استعمال ہے کہ تقلید یا شرک دے او یا بدت دے دی دوارو کے مانعات الخلوہ بل سبگیش ونا گانا برون اپن اس خبر شی پر تحییت المسجد مناظرہ دا ندی چالاکی دا او دا دا مذہبی سڑی نادانی دا چی ٹک دا بس پر تحییت المسجد خسر مناظرہ نا گانا اپن اس دکلو شی پر سب مناظرہ دا لگا رکعتین قبل المغرب مناظرہ رکعتین قبل المغرب مناظرہ یعنی کہ اصولی مسائل پارے شو بدی باندې سوق اگر راته پاره چیرې راکو اگر تم دا خبرې کوي دا کی وجه صدا هر کامیاب مناظر هغه دی چې هغه تا په اشتغال کې راولي او ته په اشتغال دا هغه د وجه نه په سکه راشي ته جذباتو کې راشي او چې ساغه وي بس وټی کړه دا طریقه نه ده طریقہ دا مناظرے دارا چی عید میلاد النبی بانی تا بحثو کا رد ہو کا دا قرآن و سنت پا دلائلوں کی دے در پسی راغ ہے اور توائی ورش اخبر لڑ سپیکر تکینا تے اس بات ہوگا چیشے ہوگا تے اس بات ہوگا ماشا ثابت کدا پل سپیکر والے لگیا ہوشا ما پل سپیکر رد کرے رہتے ثابت دا اول جواب شو دا غلط بار کاغوی چې نه مناظره کو ورته بس ټیک دا بل سم مناظره دا وسو مناظره عید میلاد باندې بدان لسم مناظره ستاو زما اختلاف اولی د دې نه دي شروع شو هغه بدلته وي تاسو بیګه په میلاد النبی باندې بحث کړل چیلنج دې کړل بالکل باس میم کڑے چلن میم کڑے بیگالا بے پیم کو سوالا بے پیم کو دا وقت اللہ دل مالا را کڑے چی پور ربیع الاول کے اوپر میلاد بانے سگوما ردون کو بیا جشن عید میلاد النبی مروج پدی بردون کو یو خبر کو زب بیگادی جماعت تر آغلے ما او کنا زمان لس کالو شو پینز کالو شو ہفتہ میں شو کم از کم یو کال میں شو جواب باندې پوه شو کزه بیګار اغله بس کېره هم بدی باندې باس کو کنا زما کال نیم کیږي نو ما ډېرې مسلې کړې دي اوله مسله به دا کړې ده چې ته مشرکی ستا عقیده دا ده چې د الله کوم خاص صفت ته مسله د علم غیب ده او علم غیب صفت خاصه تا چاله ورکړې ده مخلوق له ورکړې ده خپل پیر صاحب له ورکړې او د پیر صاحب خر له ورکړې د پیر صاحب خر او ټټونه ده دام د مورید د حال نه خبر ده کوئی شوی او د پیر سے چرګا نه د چرګا دام خبره نو تا د خدای صفت د پیر سے چرګ لا ور کړو خلک پراسته لګو دا وټ کافر دي ته بیا فتوا نه لګي هغه فتوا لګي کوئی شوی او دا ورته وایي میلاد النبی باندې مروج باندې پدی باندې ان شاء الله پاس کو تختنشتا اول په میلاد النبی نه اول کو عقیده غیب باندې دویم ساده الفاظ کې وایي تاسو وایي چې اسمان زمکه الله وی شریعت وی اسلام وی چې اسمان زمکه الله درولي تاسو وایي چې نه مخلوق درولي تصرفات مخلوق له ثابت وي په دې باس کو تاسو پیغمبر خدا د آدم علیہ السلام په سلسله نسب کې نه مانی دي نه مشتره ده بار کړم ده او قرآن و سنت وی د جبرین نه بهتر ده او د میکائیل نه بهتر ده او تاسو وایي چې دا هغه ته بهتر دي
पदीबाने उपास को नूर बशर शो मुख्तार कुल शो नूर इस्तिमदाद मिनल अमवात शो लकद बरेलियानो इस्तिमदाद मिनल अमवात तेखा और द बिदतियानो इस्तिमदाद बिल अमवात ते ख्याल कवी खा आगे में इमदादुकुन अज़दर दो गम आज़ादुकुन या शेख अब्दुल कादिरी जिलानी या अली मदद अल मदद या अली मदद या रसूल अल्लाह मदद दा इस्तिमदाद मिनल अमवात देते वेले शिपारा भाई ए दमड़ो ना मदद तलब को कला कला दा अली बिदत हुई ज़मन मुशर लिखली तस्कीर सुदूर की समावल मौता की लिखली दी चे दमड़ो ना इमदाद गुख्तल दा शिरक दे ज़मन सादा मलगरी जाने तलफुज नहीं खबर या दूसरा वास्ता नहीं रागे जन कोई फायदा हो वाहिदीन शुरू ना हुई तस्कीर सुदूर वाला मुतशिर हुए थे तस्कीर सुदूर वाला सदा शिरक हुए थे या ली मदद तब चे शिरक न हुई नुदत चाहे नहीं जित कलिमा वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दा जित कलिमा हुई हम दिदा पारा हुई ची या ली मदद तब सोए लगा शिरक हुए मेरे दा कलिमा डू न हुई दारंगी या रसूलुल्लाह मदद तक शिरक न हुई नुबिया अच्छा उड़ते हुई ची कलिमा वाला बेदी कलिमा न हुई खबर दम ख्याल नुदा असल दचारे दा असल द बरेलियत ते इस्तिमदाद मिनल अमवात और देव असल दाहले बिदत ते इस्तिमदाद बिल अमवात इस्तिशफा बिल अमवात यानी असल के मुख्तल दचाने दी दा अल्लाह ने दी खुदा अमवात और मय्यत यो वासिता दा दीप वास्ता बारे चाना मुख्तल पाया दा अल्लाह मुक्तान रागली उता अल्लाह तो हुआ आवाम के मदा नजरिए दा मुक भी तवाई उदी अल्लाह तवाई और ज़मन द दुई सरा लोर सगारस और मकसूद निश्ता खो ज़मन दी तवाई और दी अल्लाह तवाई हाउलाई शुफाउना इल्लल्लाह दमकी खल्क़ सरली इख्तिलाफ हम पड़ेगी कुछ बखबर हाउलाई शुफाउना इल्लल्लाह दा खबर याद साथे बरेलियानो सर बदा से बनते और वो ज़मान स्तासन खबरी बाकायदू की नहीं अब पहले चीज़ दारुस्त चीज़ ज़का बिदत अदी लिया हुक्म सरे दमुरावजा ईद मिलादुल नबी हुक्म सरे बिदत और द बिदत नमक की ज़रूर उस्ताद सियोटेशन बल्ले चाहिए तस्वीर वाया आई तो वही शिर्क शिर्क के लाज़ान ने इस्तले न दे तो बदी न दे इस्तियो बिदत प्रेग दी और बिदत बारे बास के अवल तो बदे शिर्क लोगा सा दवाया कि दगा किदी माकड़ी दी दा शिर्क को ज़माने तो बदा दियाब दा किदा नसातम और वीडियो बदे वो के खमाज़ेदा छत तो वेदा से अब खामा खा इश्तिगाल की रही टिकी दा पहल में गैब बारे मुनाज़रा रुबिया में तरीका तो खुदले वा का खबर अल्लाह सलाहियत दर कड़ी खबर अदा कि नहीं ज़मून द मिशन सरकार दे यो तकड़ा मलगरे बो गोरियो तबूवे चिराजा और तखपल का बराबर का वो मन बराबरी मखी में दोस्तों बस बिया उपाय वाले सूशी बासूशी तरीका खूब याद है शोकर दाद जान खलासूलो तरीका ना दा नफ्सुल अमर दे यानी दा हकीकत दे चे पदी अंदाज सर सूशी पदी अंदाज सरा गुफ्तगू शी दे चा सरा द बरेलियत सरा खबर वाली कोई शुरू दरंगी आले बिदत रादल और दाई सर पाशो दी कि महम फला हम मसाइल दा बराल अहम फला हम मसाइल और अमली बिदात व परिगदी इतिकादी बिदात बराल दाशवा मौजूद मुनाजरा दा मुतायन के लाजिम खा व मर्तबा द फर्ज के टिक्शो जेमा खबर दावदा 16 सहाबानी रशीदिया वही क़ज़ियतुन यश्तमिलु अलल हुक्मी इज्तिमालल कुल्ली अलल जुज़इल मक़सूदी इस्बातुहु बित्तलीली औ इज़हारुहु बित्तनबीह चासरी खदा सुबली की उली कई क़ज़ियतुन यश्तमिलु अलल हुक्मी
दावा ستوي दावा دیتا چې دا یو قضیه ده چې مشتمل ده په یو حکم باندې دا داسې قضیه ده چې اشتمال په حکم باندې شته به اشتمال کم یو اشتمال الكل على الجزء المقصود دا د قبیله د اشتمال د کل جز لرا هغه جز چې هغه جز مقصودی دی مقصود بالذات هغه جز دی اثباته بالدلیل یا بدا ثابتول شی او ثابت دل د دي په دلیل سره اشتمال د کل على الجز طریقې سره برابر خبر ادا کدا ثابتول شی په سره په دلیل سره او اظهاره بالتنبیه یا د تنبیه ذریعہ سره د اظهار کول شي دې د سوې داوا د داوی تعریف وشو که به د داوی تعریف کېده خبره ده کنه کېده دا به یاد ساتو او دا رشیدیه صفحه نمبر 16 باندې واضح ده او سب متن کې او سب شرح کې اکثریت متن کې ٹھیک شو قضیت یشتمل علی الحکم اشتمال الكل على الجزء المقصود اثباته بالدلیل او اظهاره بالتنبیه دا شوا تعریف د دعوی لہذا کم عقیدہ مخکې تاسو انتخاب موضوع کې اوس وګوره موضوع سوا یو کولیو یو عام شیزو چې مشتمل په خپل افراد باندې مخکې عقاید کم مسائل عقاید کې عقیده کم یوا مسائل کې مساله کم یوا دلته وسراشي کم عقیدت توی شوا مثلا استشفاء بالاموات توی شوا عقیدہ استشفاء بالاموات دا اصل لیخا عالی بدت با کوشش کی انشاءاللہ چکل مونگ دا ہری مسئلی دعوی واضح کو پائی کیوں بے ہوائی مثال پتا ہو آئے با کوشش کی استشفاء عند قبر النبی ہوتے سیدہ بس دغیرم تیخت نشتا اول نمبر ستا حکم سدے پا استشفاء بالاموات باندې او دیم نمبر استشفاء عند القبور دے سنزلیہ خاما خابو یرا ثابت تا یا ندا ثابت کوئی ثابت تا ہوں گیر دے ہوتے شاک اس پدی پاسو کا کوئی ندا ثابت نورتے یو خوشوا تجھے یو خوشوا بے ورتے خوا چھ ندا ثابت و سوک دا نظریہ ساتی نو پدی وہ حکم سلگی مشرک بورتے ہوئے بیدتی بورتے ہوئے کنا پکا سنی بورتے ہوئے او که ثواب چیز به ورته حکم یې سره نو که مشرک ورته وي یا بدعتي ورته وي نو بیا به د مشرانو کتاب راوالی تسکین الصدور به راوالی البصائر به راوالی دارنګې رحمت کائنات شو دارنګې نور کتابونه شو هغه ټول وی دا ثابت تا او د ثواب چیز دی او دارنګې عام استشفاء بالاموات ثابت ہے اس وقت کم دے او داغی تفصیل راضی به انشاءاللہ په خپل ځای باندې نو بس د دې خپل مشران په خپل فتوا باندې راځي کني چالاکی به همدا کوي هغه پرېږدای سره به ګورو ته ولې به ګورو کو موقع ده اوس خو خدای موقع جوړه کړې ده بیا خو پښتنو اصطلاح کې بیا خو باخره او باخره به سو پیژنې زه نه پیژنم چې باخره څه ته وایي مسئلہ امدادا جو بلدی وضاحت کو مخی بالزو بس استشفاء کی شریک دی استشفاء کی شریک دی کاغا استشفاء بالاموات او کاغا استشفاء عند القبور او کاغا استشفاء بالنبی او کا استشفاء بقبر النبی او کا استشفاء عند قبر النبی طول کے حد مشترک کم لفظ دے استشفاء دا سرزر دا بتنو باسی اوس چې کوم زما استاد مینس کې اختلافي نقطه نظر ده داغه د لپاره تنقیحات دي او دا د امور لازمه او د مناظرین نه ده اوس به ما ته باس کو نو په سبب کو دی وضاحت پکاره
ٹھیک شو دا یو مثال پتاوش نو ګور هغه موضوع هغه سو موضوع غټه ستا او دا یو خبره پکې راتل دا اوس شی دی دا هغه دعوه ده ګور سوي اجتماع الكل على الجزء المقصود په یو جزء باندې او هغه مقصود په ذات به مسئله حیات ته مسئله حیات خو دا خو شرقا غربا موضوع ده مسئله حیات نامخ کې د ممات مسئله ده هغه معنی کنه معنی عجیب خبره ده مخ کې د ممات نه معنی او رستو حیات معنی نو به پکې حیات چاره اوستو او صدا پار راغی دی انداز سره بیا مسئله حیات کی ځان له موضوعات دي کوا حیثیت باندې بلا حیات باندې دنیاوی حیات باندې کړه دنیا په شان باندې ساسو دو نظری دي دنیاوی او سو کوئی دنیا کی سی دنیا په شان کدا وینا دنیاوی معنی مور دنیا په شان معنی ورته لاس کې داس شی نیولې قرآن په ځای د مهند نیولې مهند کې دنیاوی کې تو لا برزخیه تو زه په دې باندې باس کې ولې خپل عقیده پرېږدي ولې پټه ولې نخکارای کې ولې شاته کې او دا خو بس ریکارډینګ کیږي دا ستاسو لپاره خسته خبرې کافي دي کنزلم پکې نه والم پکې نه دا خې خبرې ستاسو لپاره کافي دي او ستاسو پرسته علاموي خلک دی ګوري چاوي نه دنیوي منم او نه دنیا په شان منم بلکې دا برزخی منم یا ځان له بحر دې څنګه برزخی منم تشعرون د باب له معنی کله لا تشعرون د باب له معنی د قران مطابق معنی کله د قران مخالف معنی قران خو لا تشعرون تاسو به نه پويږي برزخی دا څه نه پويږي پیدا دا قسم خبرې دي پدې کې وا آخري خبر راځي ستا دو خبر ہوتا او مرکزی اختلاف دی هغه یو دا چې دا سي حیات دے لکه دنیا په شان دنیا کی حیات دا سي دے چې روح په جسد عنصر کی قفص حاضا کی او جسد خاکی کی دې کې دن نه ده لہذا دا الله تصرف کوي وزیدل کوي د سترګې لیدل کوي دا وګونه اوریدل کوي دا خپل دل کوي او یو به کراچي پولیس لیکلي دي کنه چې حجون حج تم راځي اول به لیکلي زکات هم ور کوي الکه لاک ډاون دی موږ لم دي لګرا کی ځکه چې مدرسې خزانه تشد د زکات پکاره چې موږ لم راولي سکال بلاک ډاون کی هغه مړي حج کوي د بدعتانو مړي وسکه حج کوي نو د ژوندۍ خو حج تسلی منشوي سکال په فریضه په مړو باندې ادا کوي ان شاء الله وای شي او هغه د بدعتانو په مړو باندې یا حجون لیکلي نصاب اصل فتاوا کې سفاري کوي حج کوي دم شب نه حج کوي حج کال په کال حج کوي دا خبره ده چې کال په کال حج کوي نو شپته کال دی بابا او شو حجونه شو لکه وایا شپته حج شو کو شپته نه واسي بابا پیسې لګي مر نه بعد اسیم فری حج دی حج په ژوندو مکوې مړی بیا کوي دا کوم شب دی دی خلکو لګولې دي مونږ سکو نقل غف نه باشد ښا خو شي د غب نقل کول غب نه بس د مر نه بعد خپل مړی حج کینو خو په خدانه زمون مړی نه کوي کنه ځکه به مونږ حج کوو بیا ته له پکار دي چې خپل خلک حج ته نه لیږي ورستا سیم کوي دا ټول تصرفات ال کیږي چې دا روح بالکلیه بالجمله من کل الوجوه دا روح دی جسد عنصری دی جسد خاکی دی بدن انسانی کی کم نه چې روح دا وتلې دی او دی کې واپس را ننوزي دا اصل موضوع او دا یقین کوي چې 2016 کې پدې باندې خط کتابت شوه د علی بدعت سره او 2020 او 21 روان د وسپدې باندې پښم کوشي کوي چې نه په یاد روح باندې باس نشتا او نکو چې دا مرکزی خبره او زما خپل اصول لی مونږ چې کوم ترتیب چلو هغه د میډیا نه هټ کړي چې کله باسو شي بیا ښکار شي کوشي کو نشي خو بس خبره ختمه شو او دا خوشي شرم نه یا خوشي شرم یو لګ ډک شرم یو خوشي بزول دا دای کوم مناظره کیو کنه کیو خوشي او بیاش پرې فیسبوک باندې زموږ یو ملګری وته فیسبوک وي پوښتنه خبره
کله کله بیسته را جاری کیږي نو بیا ختم شي بیا را جاری شي بیا ختم شي بیا را جاری شي او دا غي لوی وجه دای چې څوک د باس نه شاته کیږي نو هغه فیسبوک ته راوخی کیږي او زمونږ الحمدلله څومره جوابونه مشرانو کړي ابزول کړي ملګرو کړي کشرانو کړي نو دا جواب دی جوابي اقدام دی مخکې دی نور علی باطلو فیسبوک ته دنګړي نو به وروسته کې جواب خامخا راځي او شی خبره ده زمون طرف له څومره شوي زما د معلوماتو مطابق الا ما شاء الله کوم چې الله ته معلومي او ما ته نه معلوم نو هغه شمویل دا یو اهم خبره شو تاسو ته پته ولګی دا یو عقیده دا یو مسأله دا باغی مناظره دا د دې مناظرې متعلق ستاکم موقف ته دغه موقف تا دعوه ویل شي د فریق مخالف کم موقف ده دې څه ویل شي مناظره دې ته دعوه ویل شي او دا جزئی تور راغخه په یو عام کې خاص موضوع باندې وپاس بیا بدی تا گولی ستا فریق مخالف تا متعلیہم وی سائلم وی منکرم وی دغا متعلیہی سائل یا منکر داغا کا موقف تے اگی تبیا جوابی دعوی وی اگی تبیا سوئی جوابی دعوی وی تب انشاءاللہ رستو راشی چھے وقیدئی یو دعوی یہ دوارو کی فرق دے دا بپیجے خودل تا صرف دم ریاد بیادو چی تاسو تا پا کم موضوع لگے ما نو دا پا اغل صورت کی دا چی تم مدعیشی او فریق مخالف دے سشی مدعلے جو استاد طرف نا کم ریٹنگ تحریر لکل کی گی یا تقریر ویل کی گی دی تا بدعوے شی او دا دی مخالف سمت تا بسوے کی گی جواب دعوی دا فریق مخالف طرف خو کچرتا فریق مخالف اغس شو مدعی شو دعوی اغولی کلان بیا بستا داغ کو جواب کی بینی ہی داغ مخالف سمت کے با آغی تصویر لے کی جواب دعوی لے کی صحیح شوا اور بیا مزید تفصیل پا دعوی و جواب دعوی کی کو ٹھیک شوا دلتا ہم خبر دعوی اس کتوے چی مانے مثال لا کا نرستو انشاءاللہ منگا مسئلہ دے علم غیب شروع کو پدی کے بدل کو سرگا آسانش حاسم شروع کو ورا مثلا علم الغیب موضوع دا علم الغیب موضوع دا سشیدہ رکھا موضوع دا یعنی پدی مناظرہ کی چی باس کی گی دا علم الغیب متعلق کی ما یبحث فیہ یا عوارض ذاتی دلتا چی باس کی گی سنب کی گی دا علم الغیب متعلق بکی خو علم الغیب دس یو موضوع دا چی پدی کی دعوی بخپلا منقاہ کے او متعین کے با دا فریق مخالف با دا متعین کے اب پدی بانے باعثی تا چاگا پدی بانے تا اشتغال کی راولی او للکار ورطا اردو کی ہوئی او اشتغال ورطا عربی کی ہوئی پختو کی ورطا سوئی مجبور ہے کہ جو خپل اصل دعوی کی علم الغیب خدا دیرا وسیع موضوع دا پدی کی دعوی سرا سمجھ نکارا لکھا علم الغیب یو موضوع دا پدی کی دعوی سرا ناولا خبر موضوع متعین شوا باس پسکر علم الغیب کے اس پدی علم الغیب کی دعوی سرستا تخپل دعوی نو فریق مخالف بوئی اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام ہوتا پا باسی امور باندے علم غیب عطائی طریقے سرا دعوی کرے تب وہ سرا دا مانے دعوی نہ مانے تا تصور ہے داغد کتابون و عبارات بدل سری انشاءاللہ رستو براشی ادھر پیر سے خرم پوئی گی او چرگم پوئی گی او دارائیں گی مولیدیم پوئی گی او صدی پیرانم پوئی گی او دارائیں گی
داسې خلک شته چې په هر څه خبر دي او دا عوام او دا کیسې ټولې کوي. تاسو به خبره پوه شئ. خو د هغې نه هټ کر چې ته بحث اوږد نه شي او لنډ شي نو بیا لنډ بحث دا دی چې چلو تاسو وایي چې علم الغیب للنبي، علم الغیب للنبي دا څه انداز باندې نو په دې مسله کې هغوی مدعي دي. ښه څه شی دي؟ مدعي دي. وروسته به راشي انشاءالله. هغوی وایي نبي صلی الله علیه وسلم ته بجميع ما كان وما يكون علم غیب حاصل. دا د هغوی اصل دعوه. کده اولی کل نو بس مخ کی خیر دے کاسے چیڑے را چیڑے چې پیر سے بارہ کے سوے، عام مومنانو بارہ کے سوے، بزرگانو بارہ کے سوے، دارنگی پیر سے تو کور خروس خو چرگانو بارہ کے سوے. او ټولی خبرې به سره نوٹ وي تا سره وي او د مخې ته پرتي کتابونه به سره وي. نو په دې وخت کې چې ښکاره نه شي په کوم وخت کې به ښکاره شي؟ ځکه د مریانو نو کار دا دی عام د پیر صاحب علم غیب مني، خو چې کله مناظرې ته راشي نو بیا وایي څه شی وایي؟ علم الغیب للنبي. دارنګې د بدعتیانو نظریه عام دای سماع الاموات، سماع الموتى، سماع موتى، کتابونه فلمونه ولا سماع موتى لیکي. نو موتى عام دی که خاص دی؟ لګا عام مړي او چې کله مناظره کوي سماع د قبر النبي په دې کتاب نوم دی سوي مخکې دا نوم خو صحیح کړي کتاب د نوم بدل کا سماع د قبر النبي کا دغه د برلیانو بشم د خرو د سپو قایلی خو چې کنه د علم غیب خو چې کنه سشي میدان ته راځي به غیب للنبي. دارنګه دین نظریه اصل کې دا عام مړي اوري هر وخت کې اوري دا ارزه نه اوري او چې کله بیا باسي سماع د قبر النبي قران بشي چې دا د کوم ذات ته پوښي هغه سبعي ذات چې وکړه هغه تقریبا داسې وبخو هغه تقریبا مخ کې وبخو اوس پته لګي چې کوم طرف ته روان دي. نو علم غیب کی موضوع شوا او دعوت شوا د بریلیانو اختلافی شک پک انشاءاللہ رستو بتفصیلہ سے مرازی جمیع ما کانا وما یکونو باندی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا علم غیب ورکڑے دے پا طریقی دا عطا سرا دیتا عطائی علم غیب ہوئی. خبر بانے ہو رسی بدا غشک اختلافی علم غیب عطائی دا علم غیب عطائی دا دعوی اغا صورتوی دعوه دا مرکزی بلتا بہت دعوے کہ سڑے ہوئی چا اللہ پاک پا طریقی دا عطا سرا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا الوحیت ورکڑے دے ندی سلی تا بسوائی عطائی طریقی سرا یو سڑے ہوئی الہی من یو سڑے ہوئی پیغمبر تا خدای عطائی طریقی سرا ملاو دا پیتا بے سوائی الوحیت و تا عطائی طریقی سرا ملاو دا یواز علم غیب خونا نہیں کرنا خیو صفت تے الوحیت والا دا سنو اب انشاءاللہ رست موضوع کی مراشی. بہرحال تب دی وقت کی جواب دعوت سولی کی دادا مدعی دعوت شوا او دادا موقف شو جواب دعوت بداشی کی جمیع ما کان و ما یکونو باندے علم غیب اللہ رب العزت حس یو نبی تا دا انبیاؤنا او حس یو ولی تا دا اولیاؤنا او حس یو فرد بشر دا بشرنا او دارنگی حس یو فرد جن دا جناتنا ہی چاہتا اللہ رب العزت عطائی طریقے سرا ندے ور کرے بلکہ دا صفت خاصہ دا رب لا یزال. خبر سین کرال علم الغیب دا موضوع شوا او جمیع ما کان ما یکون باندے عالم الغیب مخلوق کی یا فرد بشر یا فرد جن یا فرد ولی منل دا سجے شوا دعوی شوا. زین دبا خبر پورا راگلی نو موضوع جدا شوا او دعوی جدا شوا عقیدہ جدا شوا او مسئلہ جدا شوا.
دا دوه کافی کدا خلص وایو نو 10 بجې وشي کافی به ان شاء الله بس دا دوه شیزونه یاد شو په مسله د علم غیب کې هغه مدعی شو نو مدعا او دعوا دا به هغوی لیکي سره د دې نه چې دې کې دا یو څو خبرې دا یاد کړئ بعضی کتابونه د دعوی په ځای باندې مسأله ذکر کوي بعضی کتابونه د دعوی په ځای مبحث ذکر کوي بعضی کتابونه د دعوی په ځای نتیجه ذکر کوي بعضی علما د دعوی په ځای قاعده او قانون ذکر کوي دا دعوه لفظ دا پکې مشهور دی د دې حل د دې اختلاف علماء کرام په داسې انداز کوي چې د ټول په میانس کې اتحاد ذاتی دی او دا کوم فرق چې راغلی دی دا فرق اعتباري دی کوم چیزونو کې یاد کوي دعوا مسئلہ مبحث نتیجہ قاعدہ اور قانون دا پینځه چیزونه شو د دې ټولو منځ کې اتحاد ذاتی اور فرق اعتباري وضاحت داسې ده چې کله دا لحاظ وساتل شي چې د دې متعلق سوال کېدی شي تپوس کېدی شي د دې شیز متعلق سوال کېدی شي تپوس کېدی شي نو بیا دغه سیس ته څه ویل لګا مسأله صحیح شو مسأله او چې کله دا لحاظ وساتل شي چې د دې په حکم کې باس کیږي د دې مسالې په حکم کې باس کیږي مساله پرېږده د مسالې په حکم کې باس کیږي نو بیا دې د سوې لگا دې ته بیا مبحث ویل کیږي مبحث چې ما قیاوي د دغه سیز د حکم تپوس کیږي نو بیا ورته مبحث ویل کیږي دا چې د حکم متعلق تپوس کیږي نو بیا ورته کلا د حکم مطابق تپوس کیږي نو بیا ورته نتیجه وایي بیا ورته سوي نتیجه وایي چې کله لحاظ ساتل شي د حکم د دلیل د دی نو بیا ورته سوي نتیجه وایي او کله چې د دې په حکم کې باس کیږي نو بیا ورته سوي مبحث وایي د یو چیز متعلق سوال کیږي نو ورته وایي مسأله ورته وایي د دې د حکم متعلق باس کیږي نو بیا ورته مبحث وایي او چې کله لحاظ په کې دا ساتل شي چې دا حکم په کوم دلیل باندې مرتب دی چې دا حکم په کوم دلیل مرتب دی نو بیا ورته نتیجه ویل شي چې دا حکم په کوم دلیل مرتب دی بیا ورته نتیجه ویل شي بیا وایي چې کله دا لحاظ ساتل شي چې د دې شیز متعلق سوال کیږي نو ورته وایي مسأله ورته وایي او کله چې دا لحاظ ساتل شي چې په دې حکم کې باس کیږي بیا ورته مبحث ویل کیږي او چې کله دا لحاظ ساتل شي چې دا حکم په دلیل باندې مرتب دی نو بیا ورته ویل شي نتیجه ویل شي او چې کله دا لحاظ ساتل شي چې دا حکم قانون کلی یا قاعده کلیه نه حاصل له نو دې تبیا دی دلیل دی حکم تبیا قانون او قاعده ویل شي او کله چې دا یو قضیه مشتمله په حکم باندې مشتمل وي نو بیا ورته سوی دعوه دا پنځه نمونه دي خو مشهور پکې دعوه ده بس دا به یاد ساتئ دعوه دغې ته وایي نور انشاءالله دریم او څلورم او پنځم لسو پورې اصل به انشاءالله بل درس کې وایو په پنځه منټه وروسته به بیا مسأله شروع کوو